السلام علیکم ملګرو. دا په خانوزۍ کې مین نیشنل هایوې کویټه ژوب روډ کویټه لورلۍ روډ د هر طرح ټریفیک دپاره د جمعیت علماء اسلام کومو کارکنانو بند کړی دی. دا کومه داندلي چې په کوټه د کوټې پر سیټ سوګي د دغه مبارک موږ به حال ځین وکړو دوی زه دا روډ به تر کومه بند دي او د روډ د بندېدو مین مقصد څه شی دی د دوی روډ د دغه څه دی. السلام علیکم. ستړي مست څه حال دی؟ ښه یاست؟ مولوي عبدالباقي صاحب د ستړي مست دا د جمعیت علماء اسلام یو ذمهواره دغه دی تحصیل کاریزات نانا صاحب. مولوي صاحب دغه روډ ته یې بند کړی دی دا روډ به تر کومه بند دی او د دغه مین وجه څه شی ده؟ دغه د بندېدلو ټیم نه دی معلومه چې تر څو پورې به غیر معینه مدت دی. غیر معینه مدت دی او دا په دې باندې بند دی چې کوم پر الکپي دي 47 باندې کومه داندلي وسوله صحیح او چې جمعیت علماء اسلام هغه سیټ په باري اکثریت باندې وګټلی صحیح او په هغه کې هغه نتیجه چې کومه وله د هغه مقابل ته په داندلي باندې ورکول سوله. د دغه په خلاف کې موږ راوتلي یو د بلوچستان کومې قومي شاراوي چې هغه ټولې بندې دي. صحیح د دغه په باره کې دغه هړتال جاري دی. وروستۍ د هړتال مین مقاصد څه دي؟ زموږ د هړتال مین مقاصد دا دی چې کوم د ولس د عوام کومه حقیقي رایه ده هغه چې د کوم چا په حق کې استعمال شوې ده هغه حقیقي نتیجه د واغو ته حواله شي. د هغوی احترام ده د هغوی احترام ده اوسي. صحیح. زموږ د ولس د کالکبي پی بي 45 د ولس پر حقیقي رایه باندې چې کومه راکول شوې ده صحیح نو د هغه په خلاف باندې موږ راوتلي. صحیح. نو دغه هړتال ته له انتظامیې څوک ته راغلي دي که نه؟ یا موږ لوی څوک نه ښه دا نو نه ده معلومه چې تر کومه به بند یا دا نه ده معلومه. صحیح ټیک ډېره مننه.